حضرت رویم رحمت الله تعالی علیه د بغداد شریف کوڅونه تیریږي تږی شوی دی نو ډېر تږی شوی دی یو کور ولنې اوبه یو ماشوم یې اوبه راویستې چې ویې کتل د هغې ښه غټه ږیره ده ښه صالح نیک عمله سړی دی خو روژه خو نه ده خو د نیکانو د خلکو توقع دی که نه چې دا به پنځه وخته جماعت سره تکبیر اولا سره د مانځه پابند وي او که فرض روژې نه وي نو نفلي روژې به نیسي د خپل نظر حفاظت به کوي د خپلو غوږونو حفاظت به کوي د حرامو نه به ځان ساتي فضول او بېځایه مجالسو نه هغې نه به پرهیز کوي لغویاتو نه بېفایدې نه دې حده پورې چې مباحاتو نه به هم ځان ساتي ځکه هغه کارونه به کوي چې دته پې اجر میلاویږي ثواب مې میلاویږي نو ده چې کله اوبه څکلې او د ده شکل صورت ته هغه ماشوم یې وکتل نو ورته ویل دا خو دومره ښه سړی دی او روژې نشته معلومیږي ډېر صالحه ډېر نیک کس ښکاري او د ورځې اوبه څکي یعنې مطلب دا دی چې د نیکانو نه خلک توقع د دې کوي چې دی به همیشه د نیکۍ پابندي کوي نو فرض روژې خو عام خلک نیسي نو په کار دا ده چې دا د روژې اهتمام بغیر د رمضان نه هم کوي خو هغه ماشومه وه کومه خبره چې د هغې په زړه کې راغلې وه په خوله ترې ووته چې کله د هغې د خولې نه دا خبره ووته او ده واورېده د هغو ورځې نه پس د ورځې د هرې ورځ د روژې د نیولو اهتمام وکړه او دا نیکان داسې کوي حضرت امام شاه احمد رضا فاضل بریلوی رحمت الله تعالی علیه ته چا حافظ لیکلی و لیکي که نه حضرت مولانا پلان نو چا خیال دا کلی و چې دا حافظ دی نو حافظ یې ورته لیکلی و او دغه وخته پورې هغه حفظ نه و کړی خو چې کله هغه خط کې وکاته چې زما د دې نامې سره حافظ دی بس قرآن شریف هغه یو میاشت کې یاد هغه و چې خلک راته حافظ وایي زه حافظ نیم دا خو ډېره نامناسبه خبره ده